بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ورونو السلام علیکم. یقینا چې نننۍ ورځ د پښتنو باندې ډیره د غم ورځ ده او د هغې د ټول نه غټه وجه چې کومه ده هغه په سوات کې د خلکو چې کوم دی په سیلاب کې د شهادت خبره وي. ډیر دنیا تر اوس وخته پورې دوه کم اتیا کسان چې کوم دی د سیلاب د وجې نه چې کوم دی هغه په حق ورسېدل او په هغې کې د یوې کورنۍ چې کوم دی نو 18 کسان وو. خو د افسوس خبره دا ده چې زمونږ د صوبې حکومت چې کم دی وخت کې د بې غیرت ترینو خلکو حکومت دی چې دا په مخ د ځمکه د دنیا بدنما او بدرنګه خلک دي. د هغوی تر دې دمه پورې اوسه پورې هېڅ کارکردګي د سوات دپاره نشته دی. تر اوسه پورې چې لکه دوه کم اتیا کسان په حق ورسېدل په سیلاب کې، اوس هم چې کوم دی لا سوات ته هلیکاپټر د صوبایي حکومت نه راغلی. بل طرف ته یو ډاکو، یو غل، یو پوډري، یو نشی چې کوم دی په اډیاله په جیل کې پروت دی، د هغه خور چې کوم وخت کې هغه وزیر اعظم و او په چترال کې چې کوم دی سیلاب راغلی نو په یو ټیم باندې 15 وروڼه چې کوم دی هغه وفات شوي وو د سیلاب د وجې نه او هلیکاپټر تلو د هغه خور پسې چې کوم دی د هغې ریسکیو اپریشن او د هغه خور یو بدرنګه خور یې د هغه خور چې کوم دی د هغې بچکوله. زه خفګان په دې کوم د صوبې د واکمنانو نه چې خدای پاک هم ذلیله کا، الله پاک تاسو رسوا کا. د سوات د خلک خو چې کوم سوات خو ټوله په ټوله باندې تاسو یې میناګان او تاسو یې پیاګان دي او ستاسو وزیران دي، لکه ټول په ټوله باندې سوات چې کوم دی دا تاسو ګټلی دی. او حل دا دی چې د سوات خلکو چې تاسو سره کوم پښتو کړې وه نو حل یې دا دی او د هغې په بدل کې ورته تاسو دا وکړل چې لکه نن په سوات باندې چې کوم دی کوم خفګان او کوم د امتحان وخت راغلی دی، تاسو ټول سره د بیاګانو میناګانو او سره د وزیرانو او سره د وزیر اعلی ټول چې کوم دی پټل نه نوتې دي د سوات تر دې دمه پورې اوسه پورې چا هېڅ قسم ریسکیو اپریشن وکړو. بله خبره د بده مرغه زمونږ د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 تقریبا 60% ګاډي چې کوم دی دا په اسلام آباد کې ولاړ دي چې د هغه هغه ډاکو چې کوم و په دغه کې په اډیاله کې چې کوم پروت دی د هغه د رهایه لپاره دلته کې یو موچړ دی چې دا بدرنګ مخ یې نیولی دی زلفو والا، هغه چې کوم دی ټول وسایل بوتلي وو هلته کې په اسلام آباد کې ترې هغه پولیس نیولي، هغې دپاره اوسه پورې په عدالت کې هېڅ قسم چا درخواست نه ورکړی، ټول ګاډي هلته کې ولاړ دي. صوبه خیبر پښتونخوا دې وخت کې چې کوم دی نه مثال خبره امتحاناتو سره مشکلاتو سره سختو سره مخ ده او زمونږ دغه پمن دغه مردار دغه د خرو په شانتې برېتې چې پرېښی دغه بې غیرته نن لګیا شوي دی او وایي ما ایسي چې کوم دی نو ډسمس کړل او ما ADC ډسمس کړ. ADC او ایسي په سو کې ته چې کوم دی د ADC په ایسي په اختیار کې خو هلیکاپټر نه، هلیکاپټر خو ستا په اختیار کې دی د 11 کروڑ روپو چې کوم دی په یو کال کې ته بسکټ خورې، خو ته چې کوم دی صوبې د عوامو د غریبانانو د کمزورو خلکو دپاره چې هغوی چې کوم دی په سیلاب کې ګیر شوي د هغوی دپاره ته هلیکاپټر نه شي لېږلی او تر دې وخته پورې چې 2 ورځې پکې تېره شوې او 2 ورځې لا وشو چې یو شانتې لکه هلته کې سیلاب دی. اوس هم چې وختن په وختن خلک چې کوم دی هغه سیلاب لګیا دي وړي، څو کسان یې نه دوه کم اتیاو ته چې کوم دی تعداد ورسېد. خو زمونږ د صوبې غونډاپور او غلپور او هسې پمنپور چې کوم دی نو هغه اوسه پورې چې کوم دی لکه هلیکاپټر قدرې چې کوم دی دغه ته سوات ته ونه لګو. زه بس خفګان مونږ کولی شو او دعا کولی شو چې خدای پاک دې په دغه خلکو باندې چې کوم دی دا چې کوم سخته ده پیدا چې کوم سخته ورځ ده پیدا سوات په خلکو دا دی خدای پاک اسانه کړي او الله دې چې کوم مړي شوي دي چې کوم خلک وفات شو الله پاک دې د هغوی کامله بخښنه نصیب کړي او خدای پاک دې نور چې کوم دی په سوات باندې خپل رحم وکړي، ځکه چې د دې د اوس حکومت نه د لو حکومت نه او د دې بې غیرت حکومت نه خو چې کوم دی هېڅ قسم چې کوم دی لکه ته د ښې امید نشي ساتلی. دا د دلګانو یو ټوله راټوله شوې ده د بې غیرتو دومره دلګان به چې کوم دی په مخ د ځمکه نور پیدا نه شي چې زما د صوبې خلکو د وسایلو د نشوالي د وجې نه چې کوم دی مثال خبره هغه مري، خو زمونږ صوبې حکومت چې کوم دی هغه لګیا دی هغه په خپله عیاشو کړي او هغه چور چې کوم دی هغه غل هغه ډاکو د هغه خبرې کېږي، خو په پارلمان کې یا په صوبایي پارلمان کې زما د غریب ولس، زما د کمزور ولس، زما د مشکلاتو سره مخ ولس چې کوم دی د هغوی خبره نه کېږي. خدای دې په لوی قهر باندې د حکومت د صوبې د حکومت دا د خدای په لوی قهر باندې واړي، الله دې تباه او ذلیله کړي. امین.